وعلیکم السلام. زه اسماعیل خبرې کوم چې ایگزیکټیو ګونیسا ګروپ اف انډسټریز نه. واقعي ستاسو خبره ډېره صحیح ده او کامن ده او کورونا حقیقت دی او که دې متعلق څوک څه افوا پیلوي دا ډېره غلطه ده. کورونا دوه قسم یو جرم دی چې هغې دوه افیکټ دي، یا به تا وژني یا به ته وژني. د هغې د وژلو لپاره ستا خپل احتیاط دی، په تا باندې د سوسایټۍ یو او د خپل ځان او د خپلو بچو یو ګډ حق دی. هغه حق دا دی چې ته ځان بچ کا، ځان څنګه بچ کا، خپل فیملی بچ کا. چې تا خپل فیملی بچ کا، تا خپل خاندان بچ کو، چې تا خاندان بچ کو، تا خپل ګاونډیان بچ کو، سوسایټي دې بچ کړه. ادروایز که تا دا ونه کړو نو ستا دا یو وبا به تا لپاره په آخر کې ډېر ګناهګار بشي، ولې چې د دې د سپېډ کېدو به یو ته ذریعه جوړ شي. هېڅ ګرانه نه ده. کووډ از نتھنګ. کووډ از اونلی ا جرم. او چې کله یو جرم راشي نو د هغې علاج دا دی چې دا ته مړ کړه. هغه ته په خپل لاس مړ کولی شي که تا لږ احتیاط وکړو. مهرباني وکړي چې څونه خلکو دا او څوک په ځان پوه شي چې زما ټمپریچر سیوا شو، زما ته سر درد راځي، ما بدن درد کوي، زه ځان بیلنس نه ساتم، هغه دې ایمیډیټلي د خپل کور د خپل ګاونډ نه لرې شي، خپل کور کې ځان یو کمره وساتي، لس ورځې په ځان سخته تېرې کړي، څوارلس ورځې سختې تېرې کړي. انشاءالله دا بیماري په خپله ختمېږي. دې بیمارۍ ته بس صرف د دې یو اثر دی، هغه اثر دا دی چې دا بیماري تا نه انسانیت ته لاړ نه شي، ستا اولاد ته لاړ نه شي. که ستا ځان خوږ دی نو ستا بچي ستا خواږه دي، ستا ګاونډي ستا خواږه دي، ستا رشته دار ستا خواږه دي. ځان بچ کړئ. ګورمنټ چې کوم انسټرکشن درکوي، ګورمنټ چې کوم تاسو ته وخت په وخت باندې اطلاع درکوي، په هغې پوره عمل وکړئ. هېڅوک دې په دې افوا کې نه ګېرېږي. دا بالکل حقیقت دی. دا خلک مري او بیماران شو. زمونږ د پاکستان کې مونږ غریب ملک یو، زمونږ څه سهولتونه نشته، هېڅ زمونږ هسپتالونه دومره ایډوانس نه دي او که کوم ایډوانس دي په هغې کې یې نشته. هېڅ مهرباني وکړئ بځای دی چې تاسو ستاسو لاشونه نشئ دا کولی، بیماري نشئ کنټرول کولی. اوس لږ احتیاط وکړئ. دا لس پنځلس ورځې باندې خدای رسول ته وګورئ ایرو چې کوم د بیماري په چا کې دا اثر وي، لس پنځلس ورځې په ځان سخته تېره کوئ. قوم بچ کړئ، ملک بچ کړئ، انسانیت بچ کړئ، خپل ځان بچ کړئ، خپل اولاد بچ کړئ او د قوم د تباهۍ ذریعې نه دا تاسو کناره کشي وکړئ. دا پرېږدئ. کاروبار دی چې موږ الریډي زموږ دا لایف سیوینګ ډرګس دي، د دې ډیزیز د مخکې موږ ډېر زیات احتیاط کوو او زموږ دونه احتیاط دی چې موږ دا څیزونه الریډي کنټرول کړي. بعضې کې بیماري یو که نه، خو خلکو ته حکومت SOPs ورکړي دي. په SOPs عمل نه کوي. که بازار ته لاړ شي په SOPs عمل نشته، دکاندار په SOPs عمل نه کوي، ګاډي والا په SOPs عمل نه کوي. همدغه رزلټ دی چې د غټ اختر د وړوکي اختر نه پس زموږ په ملک کې د مریضانو تعداد لکونو ته ورسېد، د مړو تعداد په سوونو کې روزانه روان دی. دا صرف زموږ لاپروایي ده چې موږ د حکومت په احکاماتو عمل نه کوو. زما وروڼو میسج دا دی چې زندګي ډېره قیمتي ده. د زندګۍ احتیاط کول د الله شکر ادا کول دي. د زندګۍ احتیاط د ځان لپاره نه دی. په ذات خود به ته 10 کاله 15 کاله 50 کاله 60 کاله پر ژوند دی، خو ته چې کله د معاشرې ته راغلې تا ته الله تعالی یو ذمهداري درکړه. هغه ذمهداري د معاشرې ده، د سوسایټي ده. تا ته ښځه درکړه، تا ته بچي درکړه، په ځان بچ کا، خپل ښځه بچ کا، خپل دغه بچ کا. د وخت مطابق چې کوم مسله ده تا ته حدیث دي، تا ته رسول الله اسلام ویلي چې نه به بیماري پیداوي، نه به بیمارۍ ځای ته ځي. هېڅ هم نشته. صرف که موږ احتیاط وکړو، کاروبار مو کوو، نوکري به کوو، خو زموږ خپله لاپروایي ده. د هغې په وجه باندې په حکومت باندې موږ ډېر بوج راوستو، په معاشره موږ بوج راوستو. موږ چلو زموږ الحمدلله یو پورې اوسه پورې سنګل کیس لري. ولې چې موږ د ګورمنټ چې کوم SOPs دي چې ټمپریچر دی، ډسانفیکشن دی، ټیشي دي، د ماسک استعمال دی، ګوره دا نارمل خبرې دي. ماسکونه ګران نه دی، په 15 روپۍ باندې ماسک کېږي، موږ یې په کور کې جوړولی شو. ډسانفیکشن دی، ډسانفیکشن دوايي چې کوم دی نو دا په 100 روپۍ باندې دونه کېږي چې موږ یې 100 کسانو ته ورکولی شو. دا شان د احتیاط دی، بنیادي څیز احتیاط دی. او که احتیاط موږ ونه کړو، زموږ د خیبر پښتونخوا وروڼو، دا زه په پښتو کې خبره کوم، دا واورئ چې دا مرض به په کور لاړ شي. موږ به بیا خپل خواږه خویندې، وروڼه، مور او پلار، ایون خپل ځان، خپله ښځه په خپل لاس به بیا هم نشو ښخولی. ولې چې په دې کې دا څیز ایجاد او نشته دی. نو دا به ښه نه وي چې موږ خپل مړی په خپل لاس خرڅ کړو، نو موږ هغه دې ته پرېږدو چې هغې موږ جنازې کې شریکت نه کړو، بلکې الټا دا یو غټه خبره ده. تاسو دې ته وښیئ چې ګوره موږ مړ شي، زموږ پلار یې، زموږ زوی او په دې مرض کې مبتلا یي، موږ ورته حکومت ته یې کېښخ کړه. دا د افسوس خبره ده. هر سړي توبه پکار ده. هر سړی دا وایي چې خدای پاک دا په موږ کوم وخت راغی چې موږ خپل مړی خپل پلار په خپله نه ښخوو. حکومت موږ دا ذمهواري اخیستې، خو د حکومت یوازې دا ذمهداري نه ده، دا زموږ ذمهداري برابر ده. او زه دې سره ټول وروڼو ته خواست کوم دوباره هېڅ مرض نه دی، مه یېرېږئ، احتیاط وکړئ. احتیاط دا دی چې دا جراثیم دی تا ته نشي وچلی. د دې د بد پرسنټیج 2% دی. ګوره تاسو لږ په پښتونخوا کې سوچ وکړئ چې په دنیا کې 2% او 1% دی، په پښتونخوا کې 6% شو. ولې شو؟
دا زموږ بې احتیاطي ده موږ هر سره کې موږ زمانه کورونا نشته دا حکومت ګپ لګي کله یو پروپاګاندا کوي کله بل پروپاګاندا حقیقت واخلي حقیقت ته مخامخ شي د حقیقت مقابله وکړي 15 شپږ میاشتې بعد ان شاء الله د دوی راشي بیا به دوی به پروا نشته Thank you so much. اوکې